أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نن چې د توري هوټل چې د دویم برانچ ته یو په چې د مانیار د چیک پوسټ سره قایم دی او د چونکې د عوامو ډیمانډ او سب ډیویژن په ریکورډ چې کله د ډیویژن حیثیت حاصل کړی دی نو په دې روډ باندې د ټوریزم بحالي چې دا غم یقیني شوي ده او په دې باندې ډېر رشي نو چونکې د دک کار ښه او په هغه نسبت د برانچ کولاو کو تورې هم زنګ سره موجود دی ورسره زمونږ درون مشر عبدالرحیم خان چې د منګوري ټریډ نه بلکې د پوره سواد د ډیویژن چې دی هغه د صدارت څوکۍ د هغه سره د ورسره د ټریډ یونین د سب ډیویژن په ریکورډ معراج الدین تنهاو د هغه ملګري هم دي د علاقې معززین هم دي وخت به ډېر نه لو چونکې ګرمي ده او زه به ستاسو په درانه استقبال کې عبدالرحیم خان ته دعوت ورکوم چې هغه د توري د دې دویم برانچ د میانو د نور خوراکي اشیا کم هوټل چې د کولاو کو په هغې باندې دی تاسو ته خپل خطاب وکړي عبدالرحیم خان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د تاجرانو د نماینده په حیثیت باندې تاسو یقین وکړئ چې ما کوم د خلک ویلدو د جمغپیر ما ویلدو زه په دې انتهایی خوشحاله شم. زه د تاجرانو د نماینده په حیثیت تورې خان ته مبارکباد پیش کوم. دا هوټل چې په کومه طریقه ترتیب شوی دی دلته دا کوم انتظامات ما وکتو یقین وکړه زما دپاره دا د فخر مقام دی او زه دعا کوم چې الله پاک دې په خپل مقصد کې کامیاب او کامران کړي. بدقسمتي دا ده چې په سوات کې هیڅ قسمه د روزګار سہولتونه نشته. موږ به ځان نه په خپله روزګار جوړو ذریعه معاش په تلاش کوو. دلته هر شی پرایویټ دی. دلته کې د تعلیم نظام هم پرایویټ دی د صحت سہولتونه هم پرایویټ دي. دلته کې روزګار به هم ځان نه پرایویټ جوړی. سوات د ډېر کربناک دردناک افسوسناک صورتحال نه تیر شو. یقین وکړه چې ډېره لوی تبدیلي راغل وه. دا نن چې تاسو څه محسوسوئ د ما په تصور کې په وهم و ګمان کې هم نه وه. زه د الله پاک هم شکریا ادا کوم کومو کسانو چې د امن د قیام دپاره قرباني ورکړي دي که د پوج سره تعلق لري که د پولیس سره لري که زموږ مشران خویندې میندې زه هغه ټولو قربانو ته خراج تحسین پیش کوم هغو ته هم مبارکباد ورکوم. بدقسمتي دا ده چې د پاکستان او د سوات خلک خصوصا د مختلفو مشکلاتو ته مخه ده. دلته کې نه د روزګار سہولتونه شته نه تعلیم شته نه صحت شته. دلته نه امن و امان بحال دی. دلته کې خلکو چغې وباسي پکار کوي چیخو پکار کوي. دلته کې د محرومو د ظلمونو طویل داستانونه دي خو دا زموږ بدقسمتي ده چې نن ګراني هم دونه انتها ته رسېدلې ده. تاسو اندازه ولګئ چې 3000 روپو د ګوړې بورې 9000 روپو ته رسېدلې ده. 1.5 سل غوړي د 900 روپو ته رسېدلې. غریب خلک تباه او برباد شو. او ما بار دا خبره کړله چې تاسو ټول الحمدلله مسلمانان یې. تاسو جوماتونو کې ګورئ چې کله سلام وګرځي د چغو او چیخو پکار اواز شروع شي د هر ګوټ نه فریادونه کیږي او بیا تاسو چې پیزارځای ته راسئ دا خویندې میندې ګورئ چې دا د ماشومانو په خېټو باندې د بجلۍ د ګیس بلونه خو دي دې حد ته خلک رسېدلی دی. تباه او برباد شو. حکومت موږ په اسلامي جمهوریت پاکستان کې اوسي خو نه دلته کې اسلام راغی نه جمهوریت راغی نه په دې کې پاکواله راغی. او دا زموږ د دې قوم ډېره لویه بدقسمتي ده چې موږ په شګو کې محلونه جوړو او موږ په للمو کې ګلونه کرو. قوم له دا پکار دی چې موږ به حیثیت مسلمان چې دا ملک د لا اله الا الله په نوم باندې په مارز وجود کې راغلی دی موږ له پکار دا ده چې موږ د مسلمان په حیثیت خپل کردار ادا کړو رول ادا کړو. موږ خو پاکستانیان یو. ما بار دا خبره کړله خو موږ د 14 اګست پاکستانیان یو چې 14 اګست راشي به جنډې ولګو ماشومانو ته شینه کمیسونه او سپین پرتګونه واغوندو او 14 اګست باندې وایو چې پاکستان زنده باد. خو زموږ 364 ورځې بیا پاکستان هیري. موږ د پاکستان هغه کردار نه ادا کوو چې موږ محب پاکستانیان ثابت شو. زما دا ګزارش دی چې ټولو پاکستانیانو ته ټولو مسلمانانو ته
چې موږ هر سړی په دې بنیاد ذمہ دار یو چې موږ له الله کم شعور راکړی دی، کم فکر راکړی دی، کم سوچ راکړی دی، موږ هغه په هغې باندې عمل درآمد وکړو، د هغې نه پیدې اوچتې کړو او کردار اول د ټولو نه مخکې موږ د اسلام تابعدار او فرمانبردار شو او د هغې نه پس موږ دا بھرپور کوشش پکار دی چې موږ محبوطن پاکستانیان شو. تاسو وګورئ کفار تللي په سپوږمو کې ځان له محلات جوړ کړي او د پاکستان خلک د روټۍ دپاره خیرات غواړي، د پاکستان خلک په زکاتونو پسې ګرځي. موږ تباه او برباد شو. دې حکمرانانو دې بې حسه حکمرانانو ته په دې قوم باندې ترس نه راځي. موږ له پخپله داسې د شعور په بنیاد د سوچ په بنیاد موږ له داسې قدم پورته کول پکار دی چې موږ مخ په وړاندې لاړ شو. ډېره مهرباني. درنګ جهان مننه. عبدالرحیم د ټریډ یونین صدر سره معراج هم ولاړ دی. د توري هوټل د دې برانچ که یو طرف ته د ټریډ یونین نو بل طرف ته د بریکوټ پریس کلب هم دا کوشش دی چې هره سب ډویژن بریکوټ کې د خوښه د خوراک چې د سپاټ جوړ شي. موږ به برپور د دې چې د سپورټ کوو. زه ستاسو په درانه استقبال کې د ټریډ یونین صدر بریکوټ معراج الدین ته خواست کوم چې هغه هم خپل مختصر خطاب وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. د ټولو نه مخکې زه دلته بریکوټ ته د توري په هوټل د افتتاح دپاره چې کوم دی زمونږ ګران مشر مهمان خصوصي د سوات ټریډ فیډریشن صدر عبدالرحیم صاحب ته په خیرالی وایم او خراجي تحسین ورته پیش کوم. نور خبرو ته ضرورت نشته دی، خو توري ته به مبارکباد پیش کوم چې یاره دلته دا هوټل کولاو کو او ډېر اعلی هوټل دی. ډېره مهرباني او الله دې خوشحاله کړه. درنګ جهان مننه چې ستاسو د ټولو د ډوډۍ تنظیم هم شوی دی. روټۍ به خورو او هیله لرو چې په خپلو دواګانو کې د بریکوټ د توري دا کاروبار چې دی هغه یاد کو چې دا په ترقۍ شي او د هر قسم مصیبتونو نه د مشکلاتو نه دی بچ پاتې شي. او د بریکوټ ټریډ یونین د منګوري د عبدالرحیم د طرفه د بریکوټ پریس کلب د طرفه دته به پوره سپورټ چې دی دلته خپل کاروبار په پوره امن ماحول او په ترقۍ او په خوشحالۍ کې وکړي. درنګ جهان مننه. د روټۍ تنظیم شوی، تاسو ټول روټۍ له راځئ. مهرباني.